بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى. زمنګ او د معتزله یو مسله کې اختلاف دی. هغوی وی اصلح للعبد فالله واجب دی، امنګ وی اصلح للعبد فالله واجب نه دی. یعنی کم کار چې د بنده د پاره پکې خیری او فایده ای د هغې کول په الله واجب دی چې به کوي، او کم کار کې منګه وای چې کم کار کې د بنده فایده ای د هغې کول په خدای واجب نه دی. اصلح للعبد ډیر ښه فایدې والا سیز بنده د پاره. هلکه تاسو پې پوه شئ. وما هغه څه هو الاصلح چې هغه د ډېر د فایدې سیز دی للعبد بنده ته، فلیس ذلک بواجب علی الله، دا الله تعالی باندې واجب نه دی. ځکه وجوب په دوه قسمه دی، یو وجوب شرعي دی او یو وجوب عقلی دی. وجوب شرعي د شارع د طرفه او شارع فوقي، او د خدای نه فوق څوک نشته چې په خدای څه واجب کی. او وجوب دویم وجوب عقلی دی. وجوب عقلی سره اختیار نه، که الله باندې څه واجب سي په وجوب عقلی نه خدای سره بیا اختیار نه، او حال دار چې الله فاعل مختار دی. و الا کچرتا اصلح للعبد په الله واجب وی، لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة، نبه پیدا کوله کافر فقیر چې په دنیا کې په عذاب کې دی او په آخرت کې عذاب کې. د کافر د پاره خو کفر او د فقیر د پاره فقر، دا خو اصلح نه دی کنه. خدای ولی کافر په کفر کې پیدا که، فقیر په فقر کې پیدا که، او کافر کې دا دو صفته پیدا کړل، د کفر او د فقر. د فقر د وجه معذب په دنیا دی او د کفر د وجه معذب په آخرت. ولما کانا او کچرته اصلح للعبد په خدای واجب وی، نو بیا خدای خو په بنده هیڅ احسان نشته. خدای موږ له هدایت کړی، نو بیا خو د خدای په موږ احسان نه و، ځکه خپل واجب یې ادا کړي دي. یو سړی چې واجب ادا کړي نو په هغه څه احسان. ولما کان له امتنان، د ده به احسان نه وی په بندګانو، او استحقاق د شکر به نه وی په هدایت کې چې موږ له هدایت را کړی، موږ باندې به شکر نه وی واجب. و حفاظت انواع الخیرات، یو د راتویرولو د قسمه قسم نیکیو، وللکونها اداء للواجب، ځکه دا ادا د واجب کړی ده. ولما کانا او د خدای احسان په نبی علیہ السلام هم دی، او د خدای احسان په ابو جهل هم دی، او په نبی علیہ السلام احسان زیات دی د ابو جهل نه. نو که چرته په اصلح للعبد په خدای واجب وي، نو بیا به د الله تعالی احسان په نبی علیہ السلام د ابو جهل نه زیات نه وی، ولې ځکه دواړو دپاره اصلح کړي دي او دا دواړو دپاره خپله په وجیبه ادا کړې ده. ولما کان امتنانه علی النبی علیہ السلام، نه په احسان د ده په نبی علیہ السلام فوق امتنانی، بره د احسان د ده نه په ابي جهل لعنه الله، اذ فعل، ځکه ده کړی په هر یو باندې بغایت مقدوره، انتهایی مقدور د ده چې د ده په قدرت کې، من الاصلح له، چې د ده دپاره اصلح دی. هلکه پې پوه شئ. دویم دا دی چې بیا به د دعاګانو څه فایده نه وی چې موږ خدای ته وایي خدای دا وکړې، موږ له دا شی راکړې، دا شی څه خدای غواړي چې څه کې دې پیدا یي هغه هسې هم درکوي، او چې څه کې دې نقصان دا څه چې غواړي دا خدای نه درکوي، دې کې ستا لپاره مفسده ده. ولما کان بیا به نه وی د سوال د عصمت، د بچاو، د توفیق او کشف د ضرا، هلکه پې پوه شئ، او بس فراخي، هلکه پې پوه شئ.
پس کی دی فی الخصب والرخا په قحط او په ارزانۍ کې د دې لپاره بس معنا نه وي یا نما لم یفعل ځکه هغه څه چې خدای نه کوي په حق د هر یو کې په هو مفسدة له دا مفسده ده د خدای لپاره د بنده لپاره فساد دی یجب علی الله تعالی واجب دی په الله ترکه نه کول داغه ولما بقیه او نه به باقی پاتې شوی په قدرت الله تعالی په قدرت د الله کې په نسبت سره مصالح او د عبادت ته هیڅ شي د بنده مصلحتونو ته پکې هیڅ نو پاتې ولی اس قد اتا بالواجب ځکه خدای خپل واجب پوره کړی دی زمونږ مصلحت ته سره کتلی نه دی بیا به مونږ دا ویلی او حال دار چې خدای مونږ سره سکی دا زمونږ د مصالح په اعتبار سره کوي علامه تفتزانی وی ولا عمری زما د خپل جن قسم یا وخالق عمری زما د عمر په پیدا کون کې می د قسمی الکه په پوي شي ان مفاسد هذا الاصل فسادونه د دې قاعده د معتزله او چې اصلح للعبد په الله واجب دي اني وجوب الاصلح بل اکثر اصول المعتزله بلکې د اکثر اصول د معتزله مفاسد اظهر دی من ان یخفا چې پټ شي او اکثر دی من د دین ان یحصا چې ود شمیر نه زیات وذالک ذل قصور نظرهم فی المعارف الالهیه ځکه د دوی نظر کم دی سوچ کم دی په معارف الهیه کې او بل رسوخ د قیاس د غایب ته په شاهد باندې په اتباعهم د دوی په طبیعتونو کې غایب په شاهد باندې قیاس کوي وغایت تشبثهم فی ذالک انتهایی منګولې خول د دوی په دې کې داري چې ترک د اصلح یکون بخلا و صبحا یلکه بنده ته خدای د اصلح پریږدي نی ور کوي بل شی ور کوي پوی د چې دا د بنده لپاره اصلح دی کنه دی پوی کپوی او هغه غیر اصلح ور کوي اصلح نه ور کوي دا بخل شو او کنه پوی نو بیا جهل شو وجوابه جواب دار چې ان منع ما يكون حق المعنی دا منع د هغه سره چې هغه حق د معنی دی خدای هغه سنه ور کوي دې کې د بنده څه حق نشته چې کوم منع کړی دی دا د معنی حق دی د بنده حق نه دی د خدای خواخه د چې څه ور کوي وقد ثبت بالادله القطعيه او بادله قطعيه سره ثابت ده کرمه د خدای کرم او حکمته د خدای حکمت او علمه د خدای علم په عواقب دي چې پر پوښي نو معنا د هغه څه چې حق د معنی د یکون محض عدلن دا ان خالص انصاف ته او حکمت ته ثم لیت شاری کاش کې د زما پشان پوي ده لیت شاری حاصلن کش کی زما علم دتم حاصل و دی معتزلی تا ما معنی وجوب شیء علی الله تعالی چې څه معنا د وجوب د شی په الله باندې چې الله باندې د اصلاح واجب دی د وجوب څه معنا ده اذ لیس معنا هو ځکه معنا خو دا نه د استحقاق په تاریخ یا ذم او عقاب چې مستحق دی پر خودون کې د ذم او د عقاب د وجوب شرعي او هو ظاهر انداز ظاهر د ځکه خدای خو مکلف نه دی ولا لزوم صدور عنه او نه دا معنا د چې لازم د صادر دل د واجب د خدای نه به حيث بداسه شان سره لا تمکن من الترک چې د طاقت د پر خودل نه لري وجوب عقلی بنا علی استلزامی چې د پر خودل طاقت نه لري بنا په دې باندې چې استلزامی هی محاله چې دا مستلزم د محال چې صفحه د جهل دی او عبث دی او بخل دی او نه ذالک ولی لانه رفض لقاعده الاختیار ځکه دې کې پرې ښودل دي د قاعدې د اختیار چې خدای ته اختیار شته ومیل الی الفلسفه الظاهره العوار او دې کې میلان د هغې فلسفې ته چې ښکاره ده العوار عیبجنه ده چې خدای باندې وجوب کې ده خو د فلسفې خبرې دي د دین خبرې خدا نه دي کنه وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین بس